دا مرګره وی حج د پاره چې کم خلق لاړ شي نو وی دی به قربانی څنګه کوي په پاکستان کې کچرته دی قربانی کوي نو کم روزه ته اعتبار دی حج له چې کم خلق لاړ شي حج قران کوي او حج تمتع کوي نو پدې کې په د باندې دا قربانی دا د شکر دی دا خو په د واجب دا خو محرم حدودو کې دن نه کوي دا بهر نشي کوله دا خو به ال تکي خو کدا سړی په حرم کې د 15 ورځو نه زیات ورځې تیری مثلا دا سړی په شپږم تاریخ باندې تللی دی او اوس په 28م تاریخ باندې الته یا په 28م تاریخ باندې الته اختر دی نو په د باندې ګوره کب صاحب نصاب وی په د بل قربانی خپلم واجب ده ګوره ادم شکر دی او د بخپل قربانی کی کا الته کوي او کا پاکستان کې کوي خدي کې بیا شرط دا دی چې د دوانو وختونه یو شانتی وي مطلب التم اختری دلتم اختری او کدا چې وی چې دلته کې اختری الته نوی نو د زناور قربانی بیا ټیک نه ده خو که زناور دلته دی او دې سړی اغلته اختر یو ورځ تیره شوې ده د دې پیلنې ده او د هغې دویمه ده نو بیا بهتره ده چې دلته دا قرباني اوس وکړي خو که 3 ورځې په هغې باندې تېرې شو مطلب د هغې 3مه ورځ تېره شو دلته بیا 2مه ورځ ده نو بیا ټیک نه ده بیا داسې سړی وکیل جوړول پکار دي که چېرته د هغې 3مه ورځ هم وي چې دلته خو پیلنۍ ورځ وي که نه وکیل هغه سړی بیا جوړول پکار وي نو بیا د دې سړي قرباني التم ټیک ده او دلتم ټیک ده زما یو ورور دی وی هغه د یو زنانه پیس کلی دی نو د دې زنانه لور ما سره د هغې نکاح جایز ده مسله داسې ده یو سړی دی هغه د یو زنانه پی اوسکل مطلب د زینب پی اوسکل ټیک شوه اوس بیا دی الک او د زینب چې څومره بچي دي لوریانې دي نو په ده باندې دا حرام شو حامد باندې د زینب ټولې لوریانې حرامې شوې بیا د بل یو ورور دی خالد نو دا خالد چې دی نو د دې زینب هر یو لور سره نکاح کېږي د دې سره څه تعلق نشته ټیک شوه نو دی ورسره نکاح کولی شي جایز دی ما یو جرم نو کړی خلکو را باندې ثابت کړی خپلې صفایې دپاره قرآن خوړل قرآن آداب و خیال ساتل پکار دی خو بیا هم که څوک مطمئن کې او هغه تا باندې عمده سے اعتماد نه کوي او هغه جرم لوی ثابتېږي نو د قرآن قسم خوړل یا هغه لاس کې نیول په هغې قسم خوړل نو دا خیر دی کې ګنجایش ته څه خبره پکې نشته د حج احرام به کم ځای نه تړې ګورې حج قران او حج تمتع حج قران دې ته ویلی کېږي چې یو حجي دلته نه لاړو دوس احرام وتړلو د عمرې نیت هم وکړو د حج نیت هم وکړو نو دی چې د عمرې او حج نیت وکړي بس دی به دا احرام د سره نه کولاوئ په آخره ورځ چې کله دی شیطانان اولی قربانی وکړي د هغې نه پس به بیا د احرام کولاوي کار څو ورځې وي نو دا خو دلته نه شو حج تمتع دې ته ویلی کېږي یو حجي دلته نه لاړه هغه احرام وتړلو عمره وکړه هغې نه بعد د حجي صاحبه ورسره د حج تمتع نیت هم کړی وي دی به بیا د احرام کولو کې چې دی کله عمرو کې حلق به وکړي سر به ګنجې کې بیا به هوټل ته لاړ شي کپړې به واچوي هغې نه بعد بیا به دی د 8مه ذوالحجه باندې د خپل هوټل نه احرام تړي یا 9مه باندې چې وکاږي هغې نه دی وتړي یا 8مه باندې دی به بیا د خپل هوټل نه احرام تړي بیا بهر تک نشته دپاره یو سړی باندې 2 ځل غسل واجب شوی وي نو دی به یو ځل غسل کوي که 2 به کوي په یو ټایم کې چې 2 ځل واجب شوي هم یو غسل به کوي د یو غسل احکامات دي به د باندې د جمعې مونځ فرض دی سنت دی که واجب دی دا فرض عین دی او عملا ګوره دا واجب دی خو دا واجب داسې حکم دی چې عملا دا فرض و درجه لري نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عام غرمې مونځ نه د دې تاکید زیات کړی دی په یو روایت کې راځي وی کم سړی قصدن 3 جمعې مونځونه پرېږدي نو وی دا هغه سړی شو وی چې د په زړه باندې مهر ولګي نو وی تور شي د دړه بعضې روایت کې د منافق خبرې هم د دپاره راغلی دي او نو دا ده چې د جمعې مونځ دا واجب دی د جمعې مونځ همداسې پرېښودل نه وي پکار د قربانۍ غوښه د واده ولیمې دپاره ایښوی شي بس ایږدی خلکو دا په مالدار هم خوړی شو په غریب هم خوړی شي که کېدې خو بلکل په خلکو باندې وخوره خبره پکې نشته په خوله کې چې کله نسوار یو ذکر کې نسوار خو یو خو عجیبه شی دی بس یو بله ورځ مې یو کس ته خبره کوله
نسوار غرزول او داسې چت نه لاندې وویشته. نو مې الله بنده زه کې شاب لاندې به څوک دي سټ کې به ورته غرزولې. لکه ادیب ډېره بې احتیاطي کوي او یو د دې صفای لحاظ هم نه ساتي. د هر شیز خپل یو آداب وي. د الله نوم ډېر زیات لوی دی. ګورې زما د پیغمبر نوم او په هغه باندې درود شریف ویل په روایت کې راځي وي درود شریف داسې یو دعا ده وي چې د دې د وجه دا الله خامخا قبلوي. ځکه علما وایي کله دعا غواړې مخکې وروسته د درود شریف ووایه. نو چې ته د الله نوم علې په پاک نبی باندې درود شریف وی نو د آداب مظاهره خو کول پکار چې خوله پاکه وي بدبویي پکې نه وي. نو هغه وخت کې ذکر کوه چې کله ته دا وغورځې خوله پاکه کې. خو که بعد کې خیر کوم داسې اچانک د خولې ته د الله نوم راغودا د خولې کې دي نو په دې باندې څه جرم نشته دی. ماسخوتن مونځ کې سړي نه وتر هیر شي نو که وتر هیر شو ته لاړ نو سجده سهو وکړه مونځ دی وشو سره خبره نشته. پلار او زوی شریک دی په یو کور کې دی نو د پلار اوس وسعت نشته. دا زوی وایي زه پلار له قرباني وکم یا پلار له پیسې ورکم چې قرباني وکړي. دا خو بهتره خبره ده. په ژوند باندې ولا وکړه الله دې پلار له ډېر عمر ورکړي. که وفات شي څوک داسې خپل اقربا رشته دار وفاتي نو هغې دپاره هم قرباني کولی شي. دا بهتره طریقه ده. دا ملګری وایي زه رنګ ساز یم او رنګ کوم. اکثریت په وجودو باندې رنګ ولګي بیا اودس او غسل دی کې څه حکم دی د مونځ دپاره. رنګ یو داسې وي چې هغه عارضي وي. هغه لاس باندې ته لرې کې نو لرې کېږي وینځلو سره هم لرې کېږي. نو که هغه رنګ داسې وي چې هغې سره ستا څرمنې ته اوبه رسي او هغې داغ پاتې وي نو خیر د دې سره اودس هم کېږي او غسل هم کېږي مونځ هم کولی شي. بعضې رنګونه پلاستیک په شانتې وي هغه چې کله جسم ته ولګي نو هغه به ته خامخا لرې کې. نو کتا په دې د لرې کولو کوشش دې پې نه وي کړی او تا مونځ وکړو نو دا مونځونه دوباره راوګرځوه. که غسل دې کړي نو دا غسل دې هم نه دی وتی دوباره راوګرځوه. خو د دې حکم بیا د ایلفي په شانتې دی. که تا کوشش دې پې وکړو او بیا هم لرې نه شو د سرمن لرې کېدو خدشه دی ده نو خیر دی دې سره بیا تا پې خپل کوشش جاري ساتلی دی. غسل دې مو شو اودس دې مو شو مونځونه دې هم شوي دی دې سره. حرام پیسو باندې زکات ورکول. حرام پیسو باندې زکاتونه مه ورکوه چې د چا نه د والي دی هغه لی ورکه. دا بعضې خلک ګورې ډېر استادانې په دې لوی لوی عهدو باندې به ناستي خلکو نه به سرمنې وړي. زموږ د حکومت ټولې پیسې غرقې پرکې کړي. زه پیژنم ډېر خلک ما پکې داسې کتلي دي په کروړو روپۍ غبنونه کوي لګیا دي. او یا که چېرته یو سړی ورځیا ورته وي چې د نور نه سوري ته چوتې 100 روپۍ به راکې نو دې پورې د هغې دا خولې په دې حرامو باندې عادت شوي دي. نو هغه خلک دی دا زکاتونه مکاتونه او قربانیان نه ورکي الټه په غفلت کې پراته دي. دا خلک دی هغه کسان له حق ورکي چې کمې خزانې نه دی والي د هغه خزانې ته واپس حواله که هغه پیسې د هغې هغه حقداره ده. ځکه دی کې د هر یو سړي فریضه او حق دی په دې کتاب باندې. مور مې بیماره ده ملګری وی او په کټ کې په اشاره مونځ کوي د دې کېږي بالکل د عذر په بنا باندې کېږي. یو قائم دی افضل مونځ هغه دی په ولاړه باندې کول. بیا هغې پسې قاعد دی د ناستې مونځ چې معذوره سړی وي. که یو سړی دومره مرض کې مبتلا وي چې هغه نه په ولاړه کولی شي نه په ناسته کولی شي دې ته مومي وایي په اشاره باندې مونځ کولی شي د مونځ کېږي. د جمعې په ورځ باندې د منبر مخې ته اذان ولې دی. ابو داود شریف کې روایت دی صاحب ابن یزید رضی الله تعالی عنه فرمای هغه وایي چې د ابو داود شریف روایت ته دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم منبر مخې ته به د جمعې په ورځ دا دویم اذان کېدو. د ابوبکر صاحب د عمر صاحب د عثمان صاحب د دې ادوارو نه هم دا یو را روان دي یو متواتر را روان دي. نو دا د هغې عمل و ځکه دا اذان د منبر مخې ته کېږي. ایام تشریق چې کوم ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي آیا هلته کې ایام تشریق ویل پکار دي. د اختر چې کوم هغه تلبیه ده الله اکبر الله اکبر. ګورئ امام یوسف رحمه الله فرمایي وی دا په ښځو باندې هم لازم دي. ښځې به په مزه اواز وایي سړی به په تیز اواز وایي. روزې لږې لنډې پاتې شي یا دهانې دپاره بیا ته بیا هم هغه ټایم خدا د مسلې پورې درته وایم. یا به په مزه ښځې به په مزه وایي او سړی به په تیز اواز باندې وایي هر فرض مونځ نه بعد. نو په دې کې هغه وایي چې په ښځو باندې ده نو په ښځو باندې خو د جمعې مونځ نشته که نه. نو چې په ښځو د جمعې مونځ نشته نو چې کم ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي
نو په هغه کسانو باندې دا تکبیرات ویل د ایام تشریق دا په هغې باندې لازم دی، هغې به هم خامخا وی او دا ډېر راجح قول دی د امام یوسف رحمه الله. د عمرې یا د حج په حالت کې که یو سړی غسل کوي، احرام بدلی یا احرام کلاوي، د دې څه حکم دی؟ په دې لږ ځان پوهېږي جي. احرام چې کم دی نو دا یو کیفیت یو حالت ته ویلی کېږي. انسان چې کله نیت وکړو په ده باندې حلال شیزونه بعضې داسې دي چې هغه حرام شي، دی به خوشبونه لګوي، په سر کې که چېرته سپږې وي هغه به نه وجني، ویښته به نه خرئ، دی به غسل چې کوي شیمپو وغیره به نه لګي، خپلې بیبي نه به ځان جدا کوي او ځان وجود به دومره زیات نه ګري هر ټایم چې هغې سره د ده ویښته ډېر مقدار سره وځي. که څه مقدار سره ووته نو بیا په ده باندې صدقه ده، صدقه فطر دې ورکړي، ذمه فارغه شوه. احرام داسې یو کیفیت دی چې عام احرام کپړه کلاولو سره ستا احرام ګورې نه خرابېږي. دا زموږ خلک د لاعلمۍ د وجې نه کوي، احرام یې تړلی واشروم کې هغې نه ګندم شي بیا هم نه کلاوئ. دا هغه خبره نه ده. ګورې واشروم ته چې ځې، غسلخانې ته ځې، ګرمي دې شوې ده نو په احرام زوړنده که په ځان باندې اوبه راواچوه، خو ځان ډېر مه مږه چېرته ویښته دې کټ نه شي هغې سره، یا شیمپو صابون په ځان مه لګوه هغې کې خوشبو وي. نور د یخوالي دپاره د الله رسول نه ثابته ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو روایت کې راځي وی د خپل وجود د یخوالي دپاره هغې دا چل کړی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او مسعور بن مخرمه رضی الله تعالی عنه د دې دواړو خپلو کې اختلاف راغو. عبدالله ابن عباس سے وی احرام په حالت کې غسل کولی شي، لامبلی شي. مسعور ابن مخرمه وی نشي کولی پې. د دې خپلو کې اختلاف راغو. عبدالله ابن عباس صاحب ورته په بخاري شریف کې روایت دی او ورته وی لاړ شو ایوب انصاري صاحب نه تپوس وکړه. کله چې حضرت ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه لذي نو هغه دوه ونو منځ کې هغه داسې یو کپړه تړلې وه، هغې نه خو غسل کولو. نو چې کله د سلام واچلو هغې جواب ورکوي څوک ورته مسعور ابن مخزمه یمه، ورته خیر شه وی یو مسلې له راغلی زمونږ اختلاف و. وی عبدالله ابن عباس صاحب وی چې تاسو له راشم، وی څه مسله ده؟ وی آیا د الله رسول وی د احرام په حالت کې غسل چې کولو سر یې وینځلی دی که نه دی وینځلی؟ نو یو کس ته اواز وکړو چې کم سړي هغه ته په وجود باندې اوبه اچولې. نو کله چې هغه وله ورغه نو هغه ته وی په سر مې اوبه اچوه، په سر یې وله اوبه اچولې نو وی د په لاسونه داسې م بوتلو داسې م راوسته. وی هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی دکه شانتې مې د الله رسول کتلی دی چې د احرام په حالت کې هغې غسل کړی دی. نو غسل چې کې غسل دپاره خو کپړې ویستل وي که نه، نو احرام هم ویستلی شي. بل یو ابراهیم نقعي رحمه الله وی دا هم ثابت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د احرام کپړې تنعیم کې بدلې کړې وې. یو صادر برنې هم بدلولی شي، لاندینې هم بدلولی شي، دواړه هم بدلولی شي، د احرام صادر هم بدلولی شي. د کوم څه خبره نشته. نو دا زموږ د خلکو په ذهن کې دا خبره پرتی چې احرام صادر دی وتړلو نو ته دا بالکل بیا د وجود نه لرې کولی نه شي. نو دا غلطه خبره مشهوره شوې ده. الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي.